بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى سيدنا محمد. الباب الخامس في الاجوف. د دې ځای نه د اجوف قاعده هغه بیانې. اجوف د دې درې نمونه دي. یو هدي د معدل العين ملګری دي. معدل العين ورته د کوم چې د دې عین په مقابله کې حرف علت راغلي دي. او دویم ورته د کوم اجوف دا جوف نه دی، جوف مینس ته ویل دي. او د دې مینز هم چونکه دغه نه خالی وي، د حرف صحیح نه خالی وي، د دې وینا دغه اجوف ویل کیږي. دریم نمبر دغه ذو ثلاثه هم ویل کیږي. ذو ثلاثه مطلب دا دی چې لکه قلنا او ثلنا او خفنا او بعنا، د دې په جمع مؤنث هغو کې درې حروف راځي. یا په ماضي متکلم کې درې حروف راځي لکه قلتو، نو ځکه دې ته ذو ثلاثه چې دا هم ویل کیږي. باب دا چې کنه دا صرف د اصول الابواب نه چیندا راځي، اگر رسائل شروع ضربات او سمعات نو درې بابونه نه راځي، نور بابونه نه راځي. او په یو لغت د بیتنیو کې د قومه کومه راځي. بیا د سیستم څه ویل کنه چې د دې اجوف او د ناقصو چې څومره هم قاعده دي، نو دا غي لپاره په دې کتاب کې لکه نو خو وایي چې لکه 1 نمبر دار، 2 نمبر باندې، 3 دار، 4 دار دلته کې د دې شپږ قسمونه ذکر کړی دي. او به دا شپږ قسمونه ولانه وجه ذکر کړی دي د ټول قوانین په دې کې نه پاسري دي. نمبر 1 دارې ګوره دا څلور وجه دي چې جوړیږي کنه چې حروف علت دي کنه، نو دا درې دي. واو الف یا واو الف وسو یا دا درې دغه دي حرفونه. بیا چې واو راشي نو په واو باندې مخکې د دې لکه فتحه، کسره، ضمه درې دا شو پوه. او یو چلند د سکون دی، د واو نه مخکې سکون د سرور حرکتونه شو. او دغه شان دي سرور حرکتونه په دې باندې لګي، په دې واو باندې په حرف علت باندې ضمه، فتحه، کسره، سکون 4 دا شو. یعنی مطلب دا حرف علت باندې په حرف علت باندې څلور حرکات راتلی شي. په حرف علت باندې څو حرکات راتلی شي؟ یعنی زبر، زیر، پیش او سکون. او د حرف علت نه مخکې چې کوم حرف ده، د حرف علت نه مخکې چې کوم حرف ده، نو په دې باندې هم څلور حرفونه راتلی شي، حرکتونه راتلی شي، زبر، زیر، پیش او سکون. صحیح شولا؟ او درې دغه درې د شپږ دغه شوله دغه چې 4 او 4 4 4 16 په دې باندې پوه شئ تاسو. بیا په دې کې یو صورت یې دا ممتنع ده چې دا حرف علت دې دا هم ساکن وي، دا هم ساکن وي او مخکې حرف هم ساکن وي، نو څه غوونه کیږي کړه څه کیږي نه کیږي. نو چې دې کیږي نو په دې صورت کې دا یو ته وته د شپږ نه یو وته نو څو پاتې شول؟ 15 پاتې شول. نو دغه کې په دې 15 صورتونو وجه چې نن دا ذکر کړي راغه پوه شو. باندې پدې کې نمبر 1 هغه دا دی چې د واو نه ماقبل چې نه دا فتحه راغلي وي. د واو نه ماقبل سره راغلي نو په واو باندې څلور حرکتونه راتلی شي لکه قواله پوه شو. او قول نه اول تكون قول. بیا دویم نمبر بیعه، او نمبر 3 خوفه، او نمبر 4 طوله. راغه پوه بیعه قوله یو شریعت سوچي وانه بګرات لشي. واو په لولنې څلور صورتونه داري چې په حرف علت باندې څلور حرکتونه راشي، او د حرف حرکت نه درې حرف علت نمک کسر راشي فتحه. ګوره یو صورت دا شو. دویم صورت لکه دا شپږ صورتونه جوړوي، نو دا اسانه طریقه باندې جوړیږي چې په اولنی حرف باندې اول حرف باندې فتحه، اول حرف باندې سو فتحه. بیا دویم نمبر صورت په اول حرف باندې کسره. بیا دریم نمبر په اولنی حرف باندې ضمه، او سلورم په اولنی حرف باندې
سکون صحیح شو لا بیا پدې کې نمبر 1 پار فعلت باندې سکون معنی سکون نمبر 2 حرف علت باندې حرکت زبر فتحه او کسره او ضمه صحیح شو لا به حرف علت باندې سکون فتحه کسره ضمه او بدی کې میں سکون فتحه کسره او ضمه او سکون فتحه کسرہ ضمہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 جوړ شو کنه اوس په دې کې یو صورت انده ممتنع ده چې په حرف علت باندې سکون او په دې باندې سکون نو بنزل څه جوړ شو کنه نو باندې سبق څه دلیل اولي سلور جنن دا وجه ذکر کړي راغلی باندې پوښتنه ها چې حرف علت دې کنه په دې باندې سلور راغلي راغلي او دا حرف علت نه واقعه جندا سوي فتحوي سوي فتحوي نو کبه حرف علت باندې سکون راځي یعنی قول حرف علت باندې لولنه چې کوم صورت ده چې په حرف علت باندې سکون ده او په ولنه باندې سره فتحه ده د دې به مثال شي قول نو په قول کې د صحیح قول مطابق پدې کې تعلیل لګي تعلیل بګي ځکه تعلیل کومه د دې لپاره کو چې په کلمه کې خفت پیدا شي ادغام چې کو اسکان چې کو او حذف چې کو نو سره لپاره کو او دل کې دا واو ساکن دی او ما قبل دې فتحه او فتحه اخف الحرکت دی نو په خپل باندې درلین دی مو واویلین نرمي پکې دا نو خفت پکې نو دې ضرورت نشته اعلان کوته خو بعضي لغاتو کې بری کې تعلیل شوی دی د قول داغه سوې قانون وي څورته وي قانون ورته ورته او چې کله باندې مفتو دا لولنه د حرف علت باندې کسره راغلي او مباغه باندې فتحه دا حرف علت ساکن وي حرف علت ساکن وي نه ویم څه وروکا یہ کتاب ته برابر نه نو کتاب ته نه ورما کتاب ورته کنه ها دلته کې دې کنه دا لاول ټول د سکون وجه ذکر کړی دا مطلب دا خو چې موږ د جوړ کړل چې په ولې اربانه فتحه ده ونن چې په دې سبق کې کوم ذکر دي کنه چې حرف علت ساکن دي حرف علت ساکن وي دا نه مکه چې کوم حرفونه دي دا نه مکه چې کوم زبر ده زیر ده او پیش ده داغي خبره تر دې نه کړی دا کتاب تاسو ګورئ کتاب به مو په دې کې مخکې کوم ذکر اصلي تفصیل وکړو کتاب ته ګورئ الباب الخامس في الاجوف دې اجوف وي نو ما دا سې چې درې نمونه دي یو ورته اجوف وي یو ورته ذو ثلاثه وي او یو ورته معطل العين وي معطل العين ورته دا کوم چې راځي په مقابله کې حافظت راغله ويقال له اجوف ورته وي لخلو جوفي عن الحرف الصحيح دا چې دې مې دا حرف صحیح نه سره فاضل دي ويقال له ذو ثلاثه او اجوف ذو ثلاثه هم وي ذو ثلاثه ورته وي لسيرورته على ثلاثه احرف في الماضي المتكلم دغه په ماضي متکلم کې دا درې حروف والا ګرځي لکه قلت بعت ما اصل قولت بيعت له قلت ويجيء من ثلاثه ابواب ادا درې بابون راځي نو قال يقول باع يبيع وخاف يخاف لان نصر يسر وضرب يضرب او سمع اسمه راځي واما قال يقول فهو طويل ومن كرم يكرم فلغه بني تميم من هذا الباب او اذا كرم يكرم نسب لغه بنو تميم کې جنا راځي او د نور کې نور وای چې دا کومه کومه نه راځي وقال بعض الصرفيين اصلا شاملا في باب الاعلال يخرج جميع المسائل منه او بعض صرفيان یو قاعده ذکر کړی دا چې هغه په باب د اعلال کې ټول مسائل ته جندا شامل ده دا غیر ډېر شي مسائل لوي او هو قول ما هغه قاعده د صرفيان دا
إن الإعلال في حروف العلة في غير الفاء يتصور على 16 وجها إعلال بحروف العلة على وظفانا يعني مطلب ده كان چې په مثال کې نو او په اجوبو کې او پس کې مناقصو کې نو پدې کې دا متصور کېږي په 14 طریقو باندې لانه يتصور في حروف العله 4 اوجه دغه متصور کېږي په حروف علت کې څلور وړي دا حروف علت دي په لمن څلور حرکتونه راځي چې کنه الحركات الثلاث يعني درې حرکتونه دي فتحه ضمه كسره او يوجد نسله سكون دي وفيما قبلها ايضا كذلك او ما قبل ذلك نقشن دا من دا جوړ کړه فضرب الاربعه بالاربعه حتى يحصل لك 16 وجها نو ایت چار لا بچار دې طرف ورکا نو تعالی به حاصل شي 14 طریقې ثم اترك الساكنه التي فوقها ساكن بیا پرې دا هغه ساکن چې هغه لپاسه پای باندې ساکن دي او مقدم ساکن دي يعني حرف علتم ساکن دي او مقدم سره ساکن دي ولي لتعذر اجتماع الساكنين دغه اجتماع د ساکنین سره متعذر ده فبقي لك 15 وجها نو بنزل وجه ستاره پر صفات شولې الاربعه اذا كان ما قبلها مفتوحا اولنۍ طریقه چې حرف علت ساکن وي حرف د حرف علت ما قبل دا مفتوح وي د حرف علت ما قبل څه وي او حرف علت باندې ضرور حرکتونه راغلي لکه القول بدې کول حرف علت نه دا ساکن نه او ما قبل حرف سره فتحه ده فبيعه کې حرف علت باندې فتحه ده فخويفه کې حرف علت باندې فتحوله کې حرف علت باندې تمام وظاهر طریقه بیانې چې القول مصدر نو القول کې تعلیل کېږي نو بریګه خبره ده چې ولا يعلل الاولى فدې کې اعلال لګيږي فدې کې اعلال لګي ولي لان حرف العله اذا سكنت جعلت من جنس حركة ما قبلها للين عريكة الساكن واستدعاء ما قبلها وهي ذكر كلا حروف علت ساکن ناشي حروف علت کله سره شي ساکن ناشي نو دا د ما قبل د جنس نه ګرځولېږي د ما قبل د جنس نه ګرځولېږي صحیح د ما قبل د جنس نه ګرځولېږي ځکه چې دا ساکن نه کنه دای کې دربي پرته ساکن کې سره همدغه وجه ده چې په می وزانون کې واو ساکن نه همدغه وجه ده چې په می وزانون کې واو ساکن ده ما قبل د کسره ده او په ساکن په تعبیر کې نرمي ده د دې نرمۍ د ودی نه دا واو په یا سره بدل شوی د میزانو ته جوړ شوی دی تاسو باندې پوه شئ نو دا په ساکن کې نرمي ده او د ساغه نرمۍ د ودی نه دا واو د ما قبل حرکت موافق پر بل سره بدلیږي کو چې کله د واو د ما قبل فتح راشي لکه په دې قول کې چې راغله نو په دې کې به اعلان لګيږي ولې به لګيږي لکه اعلان خو من کو دی خو غوړه ماته اسماعیل چې اعلان خو من کو ته دې لپاره چې په کلمه کې صفت پیدا شي په میزان کې منګه دا و په یا سره ودی بدل کړل ځکه چې په دې کې صفت پیدا شي او په واو په طبيعه کې نه میلا خو چې کله د واو نه ما قبل فتح راغله دوانه ما قبل فتح راغله نو باقي کې بیا اعلان کې نه کېږي ځکه به اعلان او تعلیل لګي چې دا فتحه دې دا اخف الحرکت ته په دې باندې پوه شئ او په یو لغت کې په دې کې اعلان دې نه شوی دی پوه شئ دې باندې هغه په دې باندې پوه شئ وګورئ ولا يعلل الاولى او اعلان باندې کې په الاولي کې د الاولي څه مطلب دی القول لأن حرف العلة إذا سكنت حرف العلة ساكن وجعلت من جنس حركة ما قبلها طلق حركة ما قبل الجنسنا فردولهगी ولي للين عريضة الساكن لغير ساكن بطبيعات بسرعة واستدعاء ما قبله وما قبل الذي لم نقوالي إذا ما قبل حرف العلة تمام بشاكشي لكن ميزان أصل لسره أو يوسر أصل سره يوسر نقول هذا يانا ما قبل زمانا بلا يانا بواسر بدل كذا وانا ما قبل كسرة نقول بياسر بدل كو إلا لكن فتح ما قبلها كشرط ما قبل ذي مفتوح نو لا تقلبه نو دا بیا دا او بابا ما قبل دي سره بدليږي لکه قالوا من لګي ګوري لكفه الفتحه والسكون دغه فتحه خفيفه ده او سکون دي نه سره وعند بعض يجوز القلب او بعض بتويل دي چې دا واو په دې صورت کې په سره بدلول سړي جائز لکه قالوا لکه قالوا قالوا نو لکه سو قالوا
هلا بقول بس دغه نه ما خو به څه وګورځه دغه نه ګور بیا چې ته کنه هو په دې باندې بیا اعتراضات دي چې په القول کې ته چې اعلان باندې کې نو په قانون سره څه خوشو وره نو په دې باندې اوس خبره تر کوم او زه ته خوشو وره